أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس منگا بایولوجی شروع کړی دا پای کې چیپٹر نمبر 4 اور ٹوٹل ویڈیو 1 سے لے کر 4 چیپٹر پورے 116 ویڈیو تر رسیدلی نن 4 ٹاپک چیپٹر نوم دی سیل اینڈ ټیشو سیل اینڈ ټیشو کې مین هیډینګ چې دی هغه سب سیلولر پارټیکلز سب سیلولر پارټیکلز او سب سیلولر پارټیکلز ته وایي او د دې ټاپک مقصد څه دی بیسیکلی دینه مخکې مونږه ټاپک کور کو سیل تیوري بیسیکلی دا وی ټول جاندار چې دی هغه د سیل نه پیدا شوي دي بیا کوېسټن ارای شو او دا خبره ټوله دنیا ونه منل خو بیا وایرس دی او دارنګې وایرټ دی او پرامز دي دا یو 3 پارټیکلز دي دې کې د جاندار خصوصیات موجود دي خو سیل نه نه جوړ شوي دا بیا څه دي دې له نوم ورکو سب سیلولر پارټیکل سب سیلولر پارټیکل سب باندې پهله ځان پوه کړئ سب وایي چوټه ته چوټه او سیلولر وایي سیل ته او پارټیکل وایي ذره ته د سیل نه د خلیه نه چوټه ذره هغې ته وایي سب سیلولر پارټیکل دې ته بل نوم هم علي کنفیوز کېږئ ما کوم ځای کې دا نوم هم راته چې ای سیلولر پارټیکل هم دې ته وایي مطلب اٹ از آلسو called as acellular particle دا د بل نوم دی acellular particle د acellular particle کم دی هغه پارټیکل چې هغه د سیل نه موړي کې دي د سیل کې چې دننه ارګنیل دی هغې نه موړه دي خو پای کې د جاندار خصوصیات څه دي موجود دي خو سیل نه دي جوړ د سیل نه دي جوړ نو هغې بله موږ ورته جاندار نشي ویلی دا فرست چې کوم یو سیل تیوري کې سټیټمنټ و آل لیوینګ تھنګ آر میډ آف سیل دا یونیورسلی قبول نه ده ولې دا پارټیکل لاله سب سیلولر پارټیکل دوز پارټیکل which are so smaller than the cell and they are not cell راشه لږ ډیفینیشن ولیکو ډیفینیشن دا دی سب سیلولر پارټیکل دوز پارټیکل هغه ذره پارټیکل څه ته وایي ذره هغه ذره that are not بس that are not a cellular that are not made صحیح خبره that are not made of cell چې سیل نه نه جوړ د سیل نه نه جوړ هغه سیل هغه پارټیکل ته وایو سب سیلولر پارټیکلز سب سیلولر particles होता है څنګه those particles which are not made of cell هغه سیل نه نه جوړ خو but they have the life activities function خو دې کې د لایف چې کوم یو زندگی خصوصیات دي هغه پکې موجود دي فار ایگزامپل کتاب کې 2 خصوصیات ورکړي مطلب انکریز ان دیئر جنریشن خپل نسل څه کولی شي هغه زیاتولی شي نو دا خبره ظاهره شوه دې کې د لایف خصوصیات شته خپل بچي زیارولی شي خو د سیل نه نه جوړ د سیل نه نه جوړ صرف پارټیکل نه جوړلی خاص مالیکول نه جوړلی هغه خاص مالیکول ته موږ پارټیکلز وایو پارټیکلز بیسیکلی دا څو دي دے آر 3 ټایپس دلته به ولیکم دے آر 3 types of particles particle basically so the 3 types thi first we go virus first is a virus second we go virus or third we go variant prawn دا 3 پارټیکل دی په دې کې د لایف خصوصیات شته
خو دا د سیل نه دی جوړ. د سیل نه جوړ ځکه دې ته ای سیلولر پارټیکل هم وایي یا سب سیلولر پارټیکل هم وایي. ای سیلولر پارټیکل او سب سیلولر پارټیکل وایي. خو دا بیا د څه نه جوړ دی؟ بیسیکلی دا د مالیکول جوړ دی. وایرس چې دی دا جوړ دی، دا ولیکو وایرس از میډ آف 2 parts. It is made of protein and nucleic acid. nucleic acid او پروټین دا مالیکول دی. انشاءالله دا به ډیټیل سره وایو. پروټین نیوکلیک اسید دوه دي، یو ډي ان اے دی او یو آر ان اے دی، او پروټین زموږ سره امانو ایسیډز دي. دیس اقسام دي. انشاءالله ډیټیل سره بیا چې د کیمستري کې راځي، په 10 چپټر کې راځي، په 10 کلاس کې هغې کې به بیا ډیټیل سره وایو، یا د فرست ایئر کې په 2 نمبر چپټر دی، هغې کې به پورا بای مالیکولز دي، ارګینک کیمستري دا بای کیمستري دا هغې کې به ډیټیل سره وایو. وایرس بیسیکلی دوه مالیکول نه جوړ دی، یو پروټین نه یو نیوکلیک اسید نه. دا دواړه مالیکول راجمع شي یو پارټیکل جوړوي. پارټیکل نوم دی وایرس. وایرس کوم یو پارټیکل دی؟ سب سیلولر پارټیکل دی یا ای سیلولر پارټیکل دی. دا د سیل نه نه جوړ بلکې د دوه مالیکول نه جوړ دی. خو په دې کې د زندګۍ خصوصیات شته. دې په وجه دې ته موږ څه وایي؟ سب وایي، ما تاسو ته وایي چوټه ته وایي. د سیل نم چوټه پارټیکل هغه دی سب سیلولر پارټیکل. دویم دی وایرډ. وایرډ بیسیکلی د آر ان اے نه جوړ دی. اٹ از میډ آف سرکولر آر ان اے. دا د وایرس نه واړه دي، خو دا یو مالیکول نه جوړ دی، هغه آر ان اے. خو هغه آر ان اے څنګه سرکولر فارم کې، فار ایگزامپل داسې شی که جوړ کو داري. خو وایرس دا څه کوي؟ دا په بوټي کې بیماری کاز کوي. دریم دی پرون. پرون چې دی صرف د پروټین نه جوړ دی. دلته ولیکو اٹ از میډ آف پروټین اونلی اینڈ کاز آف ډیزیزز، او بیماری کاز کوي. بیسیکلی دا درې پارټیکل دی، دې ته وایي سب سیلولر پارټیکل. دې ته ولې موږ سب سیلولر پارټیکل وایي؟ ځکه دا د سیل نه نه دی جوړ. د سیل نه نه دی جوړ، خو موږ په دې کې دا سټډي کوو ځکه دې کې لایف اکټیویټیز موجود دي. په دې کې آر ان اے دی، اوس آر ان اے دی، ډي ان اے دی، دا د لایف مالیکولز دي. نو لایف مالیکول دي ځکه دا موږ سټډي کوو. دویم دا خپل بچي پیدا کوي. دریم دا بیماری پیدا کوي. څلورم په دې کې خصوصیات چې دی دا کې مطلب دا ریزسټنٹ په دې کې موجود دی، مزاحمت موجود دی ځکه دې کې لایف اکټیویټیز دي. لایف اکټیویټي په وجه دې ته موږ سیلولر پارټیکل ووایو. خو سیلولر کم پارټیکل سب مطلب د سیل نم ډېر وړوکي پارټیکلز چې هغه په بایولوژي کې اهم کردار ادا کوي. دا نن ټاپک شو سب سیلولر پارټیکل، هغه پارټیکل چې هغه د سیل نه واړه دي. خو د سیل تیوري پهلنی سټیټمنټ لیکلی وو ټول جاندار د سیل نه جوړ دي. خو بیا دلته کوېسچن ارایز شو دا سب پارټیکل چې دي دا خو د سیل نه نه جوړ، دا د څه نه جوړ دي؟ دا دې له بیا دې له نوم څه ورکو؟ دا په جاندارو کې انکلوډ کو که نه؟ دې په جاندارو کې نو انکلوډ کو او دې له خپل نوم ورکړو سب سیلولر پارټیکل. دا ای سیلولر پارټیکل دی یا سب سیلولر پارټیکل چې هغه د څه نه سیل نه نه دي جوړ. هغه وایرس دي. تاسو نومونه وګورئ څومره دنیا وایرس دي. یو بیماری خپل وایرس دی. فار ایگزامپل نن سبا تاسو وایرس وګورئ، کورونا وایرس. اوس کورونا وایرس کووډ 19 بیماری کاز کوي. دارنګې فلو وګورئ، دارنګې زکام وګورئ، دارنګې ایډز وګورئ. هر یو وایرس چې دی یو بیماری پیدا کوي. دا یو جاندار خصوصیات پکې موجود دی، خو دې ته جاندار به نشو ویلی. دې ته موږ به ای سیلولر پارټیکل وایو یا سب سیلولر پارټیکل وایو. دا خو شو نن وړوکی ټاپک چې هغې کې موږ وویل سب سیلولر پارټیکل څه ته وایي یا ای سیلولر پارټیکل. انشاءالله دې نه پس اوس شروع کوو د سیل مین ټاپک. سیل مین ټاپک څو دي؟ مطلب سیل کې دننه اوس ارګنیل سټډي کوو، او ارګنیل کې به موږ دواړه سټډي کوو. سټرکچر به هم سټډي کوو او فنکشن به هم سټډي کوو. سیل کې کم ارګنیلز دي، سیل کم ارګنیل باندې مشتمل دی.
د سټرکچر څنګه دی، د شیپ څنګه دی، د سایز څنګه دی، دا د څه نه جوړ دی، دې ته سټرکچر وایي او دا څه فنکشن کوي. دا به موږ سټډي کوو په راتلو شو ویډیو کې 117 118 ویډیو کې به هغې پورې سټډي کوو. هغې پورې اجازت راکوئ. خدا حافظ.